چې سیاست سره مو دغه دوران کې شوق څنګه پیدا شو عملی سیاست ته کله راووتی دا راته ووایي چې مخکې مو په سیاست کې مو مخکې ته څه ارادې دي په 2013 کې یو الیکشن شوی و چې په هغې کې تاسو ته شکست شوی و د هغې وجه څه وه تاسو اوټ هم اخیستی و خو ستاسو د پارټۍ ترمنځ څه مخالفت شوی و بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ستړي مشئ په خیر رالی زه ستاسو کوربه ابوبکر صدیق خان او نن موږ سره د بخشالي د سیمې یو نامور شخصیت سابقہ جنرل کونسلر فرمانی ګل ممبر صاحب نن ما سره په پروګرام کې میلمه دی نو د ممبر صاحب سره به د هغوی د ژوند متعلق د هغوی د سیاست متعلق د هغوی د زمیندارۍ د هغوی د جرګو دغه ټولې خبرې به نن راټولو او د ممبر صاحب د خولې به دغه هر څه مونږ نن اورو السلام علیکم وعلیکم السلام ټولو نه لومړی خو ستاسو د ټایم شکریه ادا کوو او چې مونږ له مو ټایم راکوو او په خپل پروګرام کې تاسو ته ستړي مشي او خرکلی ویم خوشحاله دا راته ووایئ چې د فرمانی ګل ممبر صاحب ابتدایي ژوند باندې لږه شانته رڼا واچوئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه انشاءالله زه چې څه بیا به نه به انشاءالله چې کوم دی حقیقتي صحیح او نور به پکې هېڅ قسم له ټوکې ماله نه راځي او نه لګوم صحیح زه د پیدایش نه وړوکی وم بس چې کوم دی نو سکول له یو سره زولتلې راغلی وم صحیح سکول نه رالم بس چې کوم دی پلار راله بیا سکول له لړ شه ما وې نه ځم ښه جي استاد جي چې کوم دی نو زنګ سید علي شاه استاد نوم و د ګجراتو خدای دې وبخښي ډېر ښه سړی و ښه جي هغه راغی هغه چې کوم دی نو زما والد صاحب ته مو وویل ما ته یې مو ویل خو ما ویل بس ویم نه سکول نو ښه جي هغې نه ابتدا به د دغې نه زما ژوند شروع شو زمینداري مو کوله پلار سره څه د ریډې کار به مو کوو د کلبې کار به مو کوو میښې به مو ساتلې سارې چې څه د زمیندارۍ کارونه هغه چې کوم دی نو موږ وکړو صحیح باقي بیا پکې چې کوم دی نو شناختي کارډونه چې راله نو مطلب دا دی چې په هغه روپۍ باندې بیا چې کوم دی نو هغه شناختي کارډونه جوړول موږ له صحیح هغه شناختي کارډونه چې کوم دی نو مې جوړ کړو نو بس ما پاسپورټ جوړ کړ د پاسپورټ د زه لړم بار مخ د خو عراق له تللی وم صحیح عراق ته تللی وې عراق ته تللی وم په بغداد شریف کې مې چې کوم دی یو 2 کاله تېر کړو ښه او شکر الحمدلله په بغداد شریف کې مو چې کوم دی نو هره جمعه مونځ به چې کوم دی نو کوو زبردست هغه 2 کاله تېر شو دا 2 کالو نه چې رالم دا 2 کالو نه رالم بیا مې چې کوم دی نو زنګه دغه بازار کې دا ځای چې و صحیح دې کې څه باغیچه غونته وه زنګ والد صاحب د خدای تعالی وبخي د میرګل حاجي صاحب نوم یو نو چې هغه راغی زه رالم نو هغه ما ووالي چې کوم دی نو ما پکې د ټانګو اډه ویسته ښه د ټانګو اډه مې ویسته او داسې چې کوم دی نو یو ټانګې نیم کار مې شروع کړو صحیح هغه خدای تعالی دومره حد ته ورسو چې شپږ اتو اس پې ټانګې لسو پنځو څلورو شپږو دا به کور وې دا به راسره وی چې کوم دی نو کوچوانان راسره وو ښه مرګري به راسره وو لکه کوچوانان نه توبه خدای توبه ما سره د یو لږ 14 کاله تېر کړي صادق نوم یې دی صحیح د ګجرانو د چومنجور دی خدای وبخښي یو پات شوی دی دی ما سره 14 کاله چې کوم دی نو تېر کړي صحیح او ما سره چې کوم دی که چا به وایي چې ستا هغه کوچوان داسې چلو که ما به یې نه زما ورور داسې چلو ښه د هغې نه چې کوم دی نو بیا داسې د الیکشن دغه راغی صحیح دغه خبرو ته بیا راځو چې سیاست سره مو دغه دوران کې شوق څنګه پیدا شو عملی سیاست ته کله راووتی بس لکه دغه سیاست چې کوم دی نو چې دغه ټانګو مانګو کار مو کوه د بیډي الیکشن راغی صحیح چې بیډي الیکشن راغی ما وی زه الیکشن کوم بیا زما یو د تره زوی خدای دې وبخښي هغه ودرېدو صحیح بس زه پاتې شوم چې زه پاتې شوم هغه الیکشن هم پاتې شو ورپسې چې کوم دی نه چې بل الیکشن راغی نو ما ولې چې زه ودرېږم صحیح نو والد صاحب هم راته وی دا ته څه په کښه راختی سړی چې کوم دی نو تاله به سوکوټ درکوي صحیح زنګ ماما دې خدای وبخښي اوس چې کوم دی نو د روژه کې وپاتې شوی خدای دې یعنې د پیردوس ورکړي هغه هم راته ووایي دی ټولو راته ووایي خو ما ولې زما شوق دی بس مشران وایي چې د کټه پرېوځي د ځمکې نه پرېوځي بلکل ټوله دنیا پیل کېږي زه دې هم پیل شم بس هغه زما ډومبی الیکشن و چې راووتم نه خدای تعالی چې کوم دی نو ما له کامیابي راکړه او چې کوم دی نو څه 3 نمبر راغلی وم صحیح بیا د هغې نه وروسته ما دا ملګري چې راغونډ شو زموږ چې کوم دی نو بیاضالدین نوم یو دا زموږ ناظم و نو په هغې کې چې کوم دی نو ما دې له ووایي چې هلکه موږ به هلغې دا اوس خو خلک موږ له چا له معلوم نه یو ډېرو صحیح خو موږ یې پاس کړو خو موږ به چې څوک خوښوي نو بلې پیرې له به زموږ پته لګي بلکل بس هغه چې کوم دی نه وخت تېر شو چې وخت تېر شو
نو هغه زه درېم نمبر راغلم څه په 200 ووټ پاس شوم چې په دویمه پیرو درېدم نو څو 472 او که 462 ووټ چې کوم دی نو ما واغشتو زبردست چې هغه ټایم کې ناظمي وي که نه په دغه 1 نمبر نو زه به ناظم وم صحیح بیا را سره دا قاضي بشیر چې کوم دی نو زمونږ ناظم و خو شکر الحمدلله تر ننه پورې نه مې د چا 1 روپۍ خوړلې ده صحیح نه مې چا نه کمیشن اخیستی ده څه خبرې نه مې چې کوم دی نو په جرګه ننواتې کې د چا نه چې کوم دی نو د ګاډي تیلو یا د موبایل خرچه دا به چې ماله خلک راوړي او ما ولې چې ته په دې کې خرچه کوې مې دا اوس ماله خدای راکړې صحیح ده هغه وخت ډېره کمزوري وه اوس شکر الحمدلله چې کوم دی نو 5 زامن مې دي مال د خدای دی یو پکې عمان کې دی یو په دوبۍ کې صحیح دا راته ووایي چې تاسو خو یو پیره یا 2 پیرې ممبر یا جنرل کونسلر پاتې شوي دې علاقې دپاره مو په هغه وخت کې تاسو چې څه په وس کې ونو څه مو ورته کړي دا راته ووایي انشاءالله چې کوم دی نو موږ خو ډېر څه کړي زه خو پیپلي مې د پیپل پارټۍ چې کوم دی دغه یم خو رضا خان کاکا دی ګړی زنګ ناظم اعلی صحیح او د دې فیاض الدین چې کوم دی د پارټۍ او ډېر ښه تعلق یې ورسره صحیح نو دا ځای کې چې کوم دی نو زنګ د بازار نه چې را روان شي او دا چې کوم دی نو زنګ د کوڅې د دغه مخې له تر چبني ماما تر کوره پورې چې کوم دی داسې 1 کیلومیټر و که دغسې چې کوم دی نو دی موږ له دا ما په کونسلرۍ کې دا روډ کړی دی صحیح موږ له یو 4 کاره خصوصي را کړي فیاض ناظم ته صحیح خو لکه مطلب دا دی چې ما له یې ته څه ما وله ویې مې دا لار ډېره خرابه ده او چې مطلب دا دی دا جوړه شي نو خدای دې قدر وکړي ما له یې راکړه ما له یې ویې چې دا ته صحیح زبردست یو چې کوم دی نو موږ روډ کړی د چمډیري د ناړی سکول ته صحیح کالجه پورې هغه مو چې کوم دی نو هغه مو پخ کړی و صحیح باقي یو غټه نالی چې کوم دی را کړې وه هغه هم کړې وه نو لکه شکر دی داسې په ممبرۍ کې چا هم نه دي کړي لکه موږ چې کړي دي بالکل بیا په دې دویم الیکشن کې چې کوم دی نو رالو په هغې کې زه خدای 1 نمبر راوستم چې کوم دی نو 462 یا 72 دغسې چې کوم دی نو وټو ما له د عوامو راکړو نو خدای دې قدر وکړي لکه زه دې خلکو خوښولم خوښ کړی وم صحیح خو شکر الحمدلله زه در ننه پورې چې کوم دی نو دا د قسمیه خبره کوم چې د دې ځای نه تر دغه ځای پورې چا سره په بېایمانۍ نه یم صحیح خبره زبردست چې څه مې کړي مې ټول په ایماندارۍ دا بالکل حقیقت دی دا د ټولې دنیا لم پته ده دا ده چې زه به چا ملازم نه ورړوم صحیح ما له خدای تعالی شکر دی دا وس را کړی که څوک ما له وایي چېرې دا جرګه نه نواتې ده او دا تیل واچوم دا وس ما له خدای را کړی صحیح شکر دی ما د خدای نه چې څه غوښتي ما له یې کړي دي بالکل او څنګه چې تاسو وی کنه ستاسو د ماشومتوب په وخت کې یا اوسني دور کې څه فرق راغلی دی هېڅ نه دی راغلی صحیح په ما هر قسم وخت راغلی دی چې کوم دی نو په انسان باندې هر قسم وخت راځي مالی حالات پې هم چې کوم دی نو داسې ټایم راغلی چې کمزورې شوي خو په ما څوک پوه شوي نه چې د مالی حالات کمزورې شوي او که ما له خدای لکونه را کړي دي هم څوک پوه شوي نه دي چې مطلب دا دی زما په دغه کې مطلب دا دی چې دا که په دې کلي کې تپوس کوې هېڅ قسم له دومره چینج به نه راغلي په سیم فارموله باندې چلېدلي بالکل هکه د هغه طبیعت او اوس طبیعت اوس هم د هلکانو سره ټوکې ټکالې کوم چې کوم دی نو دغه دی خو زما په طبیعت کې چې کوم دی نو فرق نه دی راغلی دا راته ووایي چې دغه د سیاست سره سره مو دغه جرګو ته دغه د روغو سپالو ته څنګه ووړېدی زما چې د هلکوانۍ نه وړوکې چې عموماً زما چې کوم دی نو شوق و دې خبرو سره صحیح مشري مو لکه خوښه وه بس جرګه ننواتې چې الله خیر ښېګړه چې مې رسولي بس زړه مې خوشحاله شوی دی ډوډۍ په سکون مې خوړلې ده او ما له یو خوشحالي حاصله شوې چې هر چاله چې کوم دی نو چې د چا کار شوی دی صحیح ما له توبه خدای توبه څوک راغلي له 100 روپۍ رانه غوښتي دي چې ورکړي مې نو زما ډېره خوشحاله شوي که مې را سره نه وي یا نه مې ورکړي نو ما له بې ښه کافي خفقان چې کوم دی حاصل شوی دی زما دا چې کوم دی نو ما له په ما د خدای له چا نه خورئ او ما له چې خدای راکړي او راکړي دي نو مرله هر څوک دي وخوري ما وله چې کوم دی نو خاص د الله په رضا بخلي دي او چې څومره الله سره مو چې کوم دی نو دغه کړی نو که موږ چې چا سره دومره ښېګړه کړې ده الله په رضا نه الله تعالی ما له چې کوم دی نو 100 لارې کولو کړي دي بالکل او انشاءالله زه تر دې وخته پورې چې کوم دی ما د خدای نه څه غوښتي ما له یې راکړي دي صحیح او څه چې کوم دی نو ناجیزه سوالونه ما نه دي کړي صحیح نن چې کوم دی نو خو دا اوس چې پکې ناست دی بالکل دا چې کوم دی نو زه ناست وم زه کور کې داسې بار چې ته بیټک کې ځنګل دغه بازار کې بیټکو دوکانونو د پاسه په هغې ناست وم یاره خدای تعالی ته مې هسې مې داسې مې خدای پاکه زما ټولې دنیا ته سترګې اوچتې دي صحیح چا له مې کوزې نه دي شکر دی بالکل خدای بچو له مې سترګې کوزې دي ښه بس هغې نه خدای تعالی چې کوم دی نو دا ځای درکو دا ځای چې کوم دی نو خرڅېده صحیح ما له چا ووایي دا ځای خرڅېږي بس یو ورځ دا کمرې زجي صاحب د خدای ډېر خوشحاله کړي صحیح بس هغه موټر راوسته یو ورځ لړو بله ورځ لړو بس چې کوم دی نو شی چې کوم دی نو خدای تعالی راکړو بس صحیح دا راته ووایي چې مخکې مو په سیاست کې مو مخکې ته څه ارادې دي
ان شاء الله زما چې سیاست چې کوم دی نو دا دی چې د کوم د خدمت لپاره ما تر دنه پورې الحمدلله چې کوم دی نو ما د پاټو کې او د هر څه مې کړي خو یو انسان دا نشي ویلی چې د ما نه یا دا شی غوښتی دی یا چې ما له دا کار وکړه او نه یې راله کړی دی صحیح ما چې د خدای نه څه غوښتي ما له یې کړي دي باقي تاوان مې چې ټول عمر خپل کړی دی زمونږ په دې دغه کې پولنګ سټیشن و زه دله دا خبره کوم چې زمونږ چم کې محله متصف بابا کې سکول و په هغې کې د جنرل صاحب د مشرف و صحیح نو هغه چې هغه الیکشن راغی نو هغه هغلته زنګ چم و محله وه بس ما وله دې ټله چالوې مې لکه ناظم ذمواري وه ما ناظم لوې مې ته په آرام کښېنه چې کوم دی نو دلته چې ډوډۍ کار څومره میلمانۍ دا به زه ورکوم صحیح بیا موږ هغې چې کوم دی یونون کونسل ته ناظم ته پیسې راولېږلې چېرې چا د پولیس او محکمې لادي له ډوډۍ ورکړي دا پیسې هغې له ورکوي ما له یې راوړې ما ویل دا څه دي وی دا صاحب رالېږلی دی چې هغه وی چېره دا پیسې دا چا ډوډۍ نه ما ویل چې ناظم صاحب پښتانه ډوډۍ نه خرڅوي په 2013 کې یو الیکشن شوی و چې په هغې کې تاسو ته شکست شوی و د هغې وجه څه وه تاسو اوټ هم اخیستی و خو ستاسو د پارټۍ ترمنځ څه مخالفت شوی و په دغې راته لږې شانته رڼا واچوي بسم الله الرحمن الرحیم هغه خو چې کوم دی نو الیکشن چې راغی کله نو موږ 2-3 کسانو چې کوم دی نو ټرای وکړه د ټکټ دپاره صحیح نو هغه خانزاده خان چې کوم دی صدر و په هغه ټیم کې او زنګ دلته ذوالفقار علي چې کوم دی نو بخشالی صدر و صحیح نو هغې ټکټ چې کوم دی نو زما فیصله وکړه او ما له یې راکړو صحیح باقي هغې کې چې کوم دی نو زنګ د دې علاقې سره چې کوم دی زموږ سپیکر صاحب عبدالله اکبر خانم چې کوم دی نو زما مخالفت وکړو چې کوم دی نو ما له بل کس د پیپل پارټۍ سړی ودرو صحیح چې د پیپل پارټۍ سړی ودرو نو زنګ په دې بشخالي کلي کې چې کوم دی نو د عبدالله اکبر خان پارټي چې کوم دی نو ډېره ده او د خانزاده خان چې کوم دی نو کمه وه صحیح د هغې هم بره پکې خپلې دوه پارټۍ وي شی چې کوم دی نو پیپل پارټي چې زموږ روانه شوې ده تقسیم شوې ده نو دا د دې د خپل ټسل له لاسه صحیح چې د دې دواړو ټسلو نو مطلب دا دی چې د به یو شان زور کوو هغه به بل شان زور کوو صحیح نو په هغې کې هم چې کوم دی موږ خو یو 2 کسان شو بل چې کوم دی نو هغې ماله 4-5 پارټۍ چې کوم دی یو ځای شوې صحیح اتحاد یې وکړو اتحاد یې 4-5 پارټو وکړو او تقریبا هغې چې کوم دی نو پیسې د هغې د کور یو کسو د هغې د ذموار کسو چې هغه ما ته خبره 19 لکه روپۍ چې کوم دی نو هغې لګولې وې ما شکر دی دا تور موټر سایکل ولاړ دی بالکل دا ولاړ دی او ما چې کوم دی نو په دې باندې الیکشن کړی دی موږ چې کله الیکشن چې کوم دی نو بیملو د مردان نوابان او خانان مالو مبارکۍ له راغلي صحیح چې مطلب دا دی چې تا چې کوم دی نو په دې ټول علاقه کې ډېره ښه مقابله کړې ده صحیح زبردست د بشخالي غریب خلک چې دی نه الحمدلله ټول ماله چې کوم دی نو ووټ راکوي صحیح سرمایهدار او چې کوم دی نو معتبر خلک چې کوم دی نو نه راکوي او چې کوم دی نو زمونږ د علاقې چې کوم غریب خلک دی نو شکر الحمدلله ځکه په جرګه ننواتې کې تلې ما یو تر ننه پورې د ظالم سړي مرګتیا نه ده کړې صحیح بالکل چې کوم دی نو د ظالم سړي مې مرګتیا نه ده کړې د مظلوم سړي مرګتیا مې کړې ده صحیح یو مې چې کوم دی نو ناحق فیصله تر ننه پورې په جرګه کې که زما یو غاړې ته پلاري او بلې غاړې ته مې دښمني خو په جرګه کې چا کېنولې ما یار اشنا له ویلي چې لکه په جرګه کې مې کېنوی نو چې کوم سړی پړې ګورې تاله به پړ ویم بالکل او که نه وی چې مطلب د جرګه کې به مه کېنوه نو ته زما ورور یار اشنا مې شکریه ته وړې هم به در سره ځم او که پړې هم به در سره ځم د پښتو هغه خبرې دي مننه ډېره شکریه چې کوم دی نو بس خدای تعالی به زنګ د پیل کېدو نصیب کړی و بس د هغه د پاس کېدو نصیب به خدای کړی و صحیح شکریه شکریه ډېره مننه اخري پوښتنه دا ده چې د بخشالي خلک تا ګوري هغوی ته داسې سپیشل خپل پیغام ورکوي نو هغوی دې ټایم کې تاسو ویني د بخشالي خو زما چې کوم دی د سر ګلونه دي او لکه مطلب دا دی چې زما ذاتي د بینې تړون د خلک دی هغه مشران وایي چې مطلب دا دی چې په دنیا باندې یو کوم دغه راشي لکه دا اوس که موبا ده نو د ملک خیر خلک غواړي بالکل که د ملک راشي نو خدای زنګ صوبې ته دی خدای خیر کوي چې صوبې ته وي نو مطلب یې سړی وایي زما ضلعې ته چې مطلب دا دی کلي دی خدای زما کلي ته خیر کوي بالکل نو لکه مطلب دا دی چې دغه سوال خو موږ ټولې دنیا ته کوو زنګ بچي دي نه هم مسافر دي چې کوم دی نو مسافر لم چې کوم دی نو دواګانې هم ډېرې کوو دا مې نه دي ویلي چې خدای زما بچو له خیر پېښ کړي دا د لم زه کسبیه ویم چې الحمدلله چې دوا مې خپلو بچو له کړې ټولو مسافرو له مې کړی صحیح او اوس خو دا سوالونه کوو چې خدای دا وبا چې کوم دی نو د دې ملک نه د دې دنیا نه د دې مسلمانانو نه چې کوم دی نو لر کړي او چې کوم دی نو دې خدای د عذاب نه خلاص کړي صحیح قدرمنو دا مونږ سره د بخشالي د سیمې ډېر یو تکړه
او هنرمن هم ورته ویلی شو. په سیاست کې دوی یو خپل نوم پیدا کړو. دا موږ سره فرمانی ګل ممبر صاحب تر دې زه هم ستاسو کوربه ابوبکر صدیق ورکه اجازت د خدای په امان.